کله چې د مسلمان په ځل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکل صورت سره نفرت وي او دا ورته خنخ کاری بلکې د مشرکین او مجوس د شکل سره محبت وي او د دې په شان خپل شکل جوړوي نو په داسې ځل کې ایمان هیڅ کله باقی نه پاتې کیږي ځکه چې د چا په ځل کې یقیني د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت وي نو هغه خامخا د دې شکل جوړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام شکل صورت په شان خپل شکل صورت جوړي دا خو عجیبه خبره ده چې یو طرف ته په خپل باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوی کوي او بل طرف ته دا غوی د شکل سره دومره نفرت لري چې ګیره نه پرېږدي بلکې د يهودو مجوسیانو عیسایانو مشرکینو په شان ګیره خړېلې وي نو داسې کس خو په خپل داو کې خالص دروغجن وي منافق وي اخر داسي مجبوریت دی چې مسلمان د خپل خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شکل پرې خودو او د غیر مسلمو په شان خپل صورت او شکل جوړ کړو الله جل شانه دې په هر مسلمان کې دا فکر او احساس پیدا کړي چې په هر کار کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع وکړي ډېر خلکو ته د ګیر خیر د سره ګناه نه معلومیږي بلکې دا یو عام خبره دی حالانکه د ټولو نه غټه گمراهی ده چې یو انسان په ګناه کې اخته او د سره دا احساس هم نه وي چې ګنې زه ګناه کوم بلکې الټه د جواز د لپاره دلایل ذکر کوي نو بیا ډېر خطرناک خبره ده ځکه په داسې کس باندې د الله جل شانه قهر او غضب نازلېږي او داسې کستا الله رب العزت د توبې توفیق هم نور کوي البته یو کس ګناه کوي او په خپل ګناه باندې پیمانه شي او احساس ورلرا شي چې د الله جل شانه نافرمانی کوم په خپل ځل کې په دې کار باندې پیمانه شي نو امید شته چې الله تعالی دغه کس ته توبې توفیق ورکړي الله جل شانه دې مونږ او تاسو ټول ته د توفیق راکړي چې د خپل خوږ پیغمبر عقاید و جهان سردار کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو دا غي په شان خپل شکل صورت او لباس جوړ کو دا غي په شان اخلاق په خپل ځان